سلامونه ملګرو، راسئ نن په الجامعه اسلامي علامه ټاون بایپاس روډ چمن کې د شلمې روژې سنن مسنون اعتکاف کښېناستي. په دې کې ګڼ شمېر معتکفینو شرکت وکړي. نو راسئ نن په الله ربي والإسلام ديني جامعه خدمات صدیو د معتکفین لپاره کوم خدمات کړي دي. دغه د وشرومانو ایریا د دلته اودسونه کېږي. دغه د مسجد په څنګ کې د دې د ګیټ لاره ده، د راځي پر دغه ځای باندې خپل اودسونه کوی شي. دغه وشرومان دی، د وشرومانو ډېر بهترینه نظام د دې لپاره ډېر بهترینه ترتیب برابر شوی دی. دغه خپل د اوبو د بجلي هر څه. دا بیا د دې کچن دی، پر دا ځای باندې زرنجه درېږي. د دې ځای څخه بیا غوښې وریجې په تالیو په غوریګانو کې لوېږي. کم سے کم 30 خدمتګاران د دې په خدمت کې دلته لګیا یي. لیندرو ځای پورې جوړ کړي، بس بیا په دا لین کې دا تالیو وریجې روانې. نو دلته بیا ټاټونه هوارېږي، بیا پر ټاټو لوړ د دې دپاره سرخانونه هوار شي. بیا ګروپونه راسي، خپل په ترتیب پر کښېني. بیا د خدمتګارانو په توسط سره دوی د خپل په تالی کې کومې غوښې او کومې ورځې دي پر خپل ځای ښه په ترتیب ور ورسېږي. دا بیا د معتکفینو حضراتو دپاره د رهایش ځای دی. دلته دوی خپل رهایش کوي. د دا ځای څخه خپل ګروپونه نور په مخ ویلا کې هم بیا د ښکاره کوز دي. دلته چیرې کښېني، کوم وخت کښېنستلي هغه به په ویلا کې د پای د ښکاره کو. دلته اوس دا څه ملګري اوس هم وختي را رسېدلي د لرې ځای مسافر د عبدالخان و ګلستان و د تا کې د پېښور څه ملګري لکه ستاسې پېښور یې ځان را رسولی. دا نو پر دا ځای خپل ګروپو کې سره تقسیمېږي. بس هر ګروپ خپل ځای معلوم وي، خپل نمبرونه پر لیکل کېږي. نو دا سره څه بیا تر هغه سره پورې دا لوړه برنډه کړې د دوی دپاره یي، د دوی د رهایش دپاره د خصوصا دا ځای یو سره څه بیا تر بله سره پورې. دا بیا دننه د مسجد احاطه ده. دلته دوی خپل عبادت کوي د شپې او د ورځې. څوک که لوړ بېدېدل هغه خپل لوړ ارام کوی شي. لاندې بیا د دې عبادت د عبادت دپاره دغه ټیبلان دي. پر ټیبلانو خپل قرآن کریمونه پراته دي. بس دلته القرآن راځي، خپل ټیبل و خپل قرآن شریف یې هلته کښېني، خپل عبادت وکړي. تر نیمو شپو پورې تهجد و عبادتونه او دعاګانې کوي. ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعد. اوس جومات وصلو، د باندې پر ټیبل باندې کم چا سلا نومونه نه وو لیکلي. هغه نومونه بیا شروع شول. خپل ګروپ ورته ناست دی، د دې خپل نومونه لیکي، بیا یې په ګروپو کې سره تقسیموي. د حافظ تقریر د لمانځه بعد دغه بعد د یو معتکفین حضرات د مسجد ته داخله شول. ګرده اوس راځي د لیه پر خپل ترتیب باندې حافظ کښېنوي، بیا خپل ګروپو کې سره تقسیموي. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة. مولوي جعفر صاحب د دې مشر دی. دا اوس مولوي جعفر صاحب دی ګرده دا رقم په خپلو ګروپو کې سره کښېنوي. خپل امیر ورټاکي، بیا د خپل ګروپ نومونه لیکي. بس هر وي خپله پرچې په لاس ورکړي پر خپلو نمبرو باندې، بیا دوی خپله په خپل ترتیب باندې کښېني. نو دا د مولوي جعفر صاحب په سربرۍ کې دا کار مولوي جعفر صاحب په مخ اخیستی. حافظ صاحب ورته ګرځي، نظر ثاني پر کوي. نور دا اوس دا اول ګروپ دا دی لوړ روان سولو، خپل ځای له روان دی. دغه رقم دا نور ګروپونه هم څوکه څوکه راولاړېږي. اوس دا د روژه مات ترتیبات روان سول. موږ راووتو، سرخانونه هوار دي، شربت و خرماوې پر پرتې دي. نوره نن چونکې اوله ورځ ده، د تعلیم دلانې دې را شروع کړي. او سره سره اوس د ډوډۍ را شروع شوې. د دې بعد د تعلیم کې غوښې او وریجې هم را شروع کېږي. فعشقت كل حروف كتابك مهتدي.
حاجي اختر محمد صاحب په سربراهي کې د پلیټو او غوښو د وریجو کار شروع شو. اوس دغه خپل لین دی روان دي. بس دا ځای څه په خپل لین په ترتیب باندې دغه وریجو دغه ځای پورې متکفینو پورې رسوي. فعشقت كل حروف كتابك مهتدي. خدمتګارانو د دغه لین نه په ترتیب باندې اوس روان دي در سرخانو پورې. هلته ډاکټر صاحب او مول جعفر سید صاحب په سربراهي کې پر سرخانو باندې بس هر ګروپ د خپل شي. نجیب خان هم په خپل خدمت باندې اخته دی. نور ملګري هم دا دي ډېر په محنت سره روان دي. ډېر بهترینه کار یې روان کړی دي. ومقتدي بنبيك. اوس الحمدلله ګډو ګروپو ته هر څه پر خپل ځای ورسېدلو. نو اوس رجمات شروع شولو. دا ټول د خپل ګروپو په شکل کې ناست دي. بس هر ګروپ ته خپل څونه تالي او څونه وریجې او څو ډوډۍ دا ګډه پر خپل ترتیب ورسېږي. هلته خپل ځای والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. أدنو إليه ساجدا بجبيني. اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي. أيقنت أن إليك مرادي وموعدي. دي تقریبا اوس دا دي ګډو ګروپونه سره تشکیل شوي دي. خپل نمبرونه یې ورلیکلي دي. نو حافظ صاحب هم اوس راغی پوښتنه پر کوي څه ملګري ورباندې چای و د ګیس د دې ترتیب یې برابر کړي. بس خپل چای مرشدي. أيقنت أن إليك مرادي وموعدي. فعشقت كل دا به د جامعې د خوا خپلې مشترکه چپلۍ ده او دا څه دپاره ورکول کېږي چونکې د دې چپلۍ دې ته دلته په تیلیانو کې ورواچي ورته ووایي چې دا پټې کې په کومه ورځ تیزې بیا ښکاره کړي. نو دا د جامعې د خوا دا ورکول